ستا د خوږې مینې کیسې مې د زړه چرته وځي تا سره تېرې ورځې شپې مې د زړه چرته وځي واه بیا وایه مطلب بیا وایه ستا د خوږې مینې کیسې مې د زړه چرته وځي تا سره تېرې ورځې شپې مې د زړه چرته وځي واه ډېر ښکلی او هغه رازونه مې په زړه دننه پټ پراته دي هغه رازونه مې په زړه دننه پټ پراته دي تا پسې کړې شوګیرې مې د زړه چرته وځي زما د سترګې په جړا سرې کړې زما د سترګې په جړا سرې کړې ستا نازولې خندا هغسې ده او ما ویل د ډېره ظلمه ورانه بشي ما ویل د ډېره ظلمه ورانه بشي خو دا ظالمه دنیا هغسې ده سلامونه احترامات ملګرو سمر افریدی یم امید دی چې ټول به روغ جوړ وی او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلی پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې راسره د سنګو سربند سیمې ډېر نامتو شاعر یو ښه لیکوال محترم جلال بیار خلیل صاحب ناستی کوي د سره به د په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو او دنه به خواږه خواږه شعرونه او غزلې هم اورو نو راځئ چې د ټولو نه مخکې خلیل بیار صاحب ته په خپل پروګرام کې په خیرالي او ستړي مشي ووایو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېره مهرباني ډېر تشکر ستاسو د راتلو او ستاسو دلته د تکلیف کولو ده بیار خلیل صاحب خپله لنډه شان پېژنګلو را سره وکړه بسم الله الرحمن الرحیم سمر افریدی زما پېژنګلي خو د ټولو نه اول زه د انګازي ټي وي د فضل ربي کیس او عابد سمر افریدی د هغوی دړه د کومي مشکور یم شکریه ادا کوم چې هغوی زما پېژنګلي نیغ په نیغه خپلو دوستانو سره او خپلو کتونکو سره وکړه او په دې مصروفیاتو کې دیم خپل ټایم وویستو او موږ له همدا مقرره کړه الله هم ژوندي لره زه د سنګو سربند د سیمې اوسېدونکی یم فی الحال په حیات آباد فیض 1 کې اوسېږم او د دې سره سره د منسټري اف ډیفینس ملازم یم چې اسسټنټ ډایرکټر په عهده د خپلو سمندري فوزیانو هوایي فوزیانو او ځمکي فوزیانو فلاح او بهبود دپاره د خیر ښېګړې په اداره کې خپل مصروفیات لرم جلال بیار صاحب په شروع کې د غزل اصلاح د کوم استاذ نه واغسته ګرانه شروع اول خو شاعري چې موږ کله شروع کوله جی نو دا تقریبا 75 سن 75 76 کې په موږ د اثر شوی او د خپلو الو زلو سره د ډېر خوشحاله د ډېر خوشحاله په موقع باندې چې موږ خپل دوستان د خپل سنګو کلي اجرا شاعرستان کې دوستان راجمع شو د ټولو فطرتونه یو صحیح د ټولو فطرتونه یو فطرت والا دوستانو او هغه اجرا کې زونږ ناستې پاستې وو او هغه ټول چې څومره وو ټول شاعرانو او الحمدلله څوک وفات شوي دي او څوک چې دي نو نن هم شاعران دي او په ښه نامه یادېږي او ناموړي کسان دي نو په هغه کې دا زما دوستان چې کوم او فطرتونه هم یو د ابتدا د شاعرۍ ابتدا چې کوم نه مونږ کوله نو شاعرستان او زموږ ټول همزوري وو په یو ځای کې به کېناستو نو په هغې کې زما خواږه دوستان چې ما ته کوم یاد دي نور به هم ډېر وي خو د ترکستان افریدی ابوالحسن مولا کندهار افریدی ماسل خان انګار حلیم افریدی دغسې نور درون ښاغلی فضل ربي کیس قدر شاه مقدر دا هم اکثر هلته کې میلمانه به هم راتلو موږ به هم ناستو نو دا خپلې هلې ځلې به هم د شعر و شاعرۍ کولې او په دې د پښتو په دې سمندر کې تر اوسه پورې چپې وهو او د الله په فضل و کرم سره ښه لامبوزن شوي یو پکې د کومو شاعرانو کلامونه زړه ته ډېر پرېوځي یاره الحمدلله پښتو ادب سره ډېر ښکلي شاعران تیر شوي هم دي او شته تاریخ پې ګواه دی او په هغې کې چې کوم زموږ سینیر وو نو د هغه وخت چې موږ کوم اورېده نو د جدران افریدی زیګر افریدی او دا خاطر خو موږ لیدلی نه خو اورېدلی هم وو چې د پښتو د دې شعرونه د موسیقۍ سره تړلې غزلې
نو دا په موږ باندې ډېرې ښې لګېدې نو دا منظر استاد هغه نه زما اسلام شوی ده او د غزل په دغه هغه پوه کړي نو مونږ دغه مشران چې څومره دي تاسو ته هم پیش کړه د دې نه مونږ فایده اخیستې ده مونږ شکریه ادا کوو بیار صاحب دا راته ووایه چې په خیبر سیمه د وخت تېر کړی د ښو شاعرانو سره ناستی پاستی کړی آیا مستقبل کې به خیبر ادب لکه څنګه حمزه پیدا کړی و خاطر ناظر یې پیدا کړی و خیبر یې پیدا کړی و دا به بیا پیدا کړی شي یاره سوال خو دې ډېر ستا چې زه کوو چې دا الله دا نظام داسې جوړ کړی دی چې یو تلاړ شي نو بل پیدا کېږي د هغه ځای نیسي او دا خو نومیدي په کار نه ده الحمدلله د پښتو تاریخ یو کولو باب پروت دی ډېر ښکلي شاعران او هغې چې څه پریښي دي نو څه موږ ته هغه پاتې دي او څه خپل عقل فکر جنګو نو دې نه داسې استادان شکر دی شته او پیدا بشي او روان بشي چې انشاءالله پښتو ادب کې به یو ښایسته ستوري وي بالکل هغه مقام ته چې نن سبا کم شاعري شروع ده او کم شاعري کیږي او کم شاعران دي او کم زلمي دي نو زه به ورته دا وایم چې د پښتو په سمندر کې همدغه ځوانان دا لامبوزن ښه په مینه موجونه وهي او عمدي به سر ته رسوي که خیري د پښتو ادب روایات عمدي به که خیري سر ته رسوي ټیک بیار صاحب څومره کار تاسو پښتو ادب له کړی تر دې دمه پورې به هم څومره غزل یا نظم یا نثر دا لیکل کړي وي یعنی کتاب هم تیار دی شته دی نشته لکه خپلو مینوالو ته مو وایه موږ مینوالو ته مو وایه ګرانه دا سوال د مساجبه وکړو مونږ په 75-76 کې ما نهم لسم کې وو تقریبا او دا هغه وخت مونږ دا شوق کولو نو چې کله میټرک هم مونږ ما 76 کې کړی د شیخانو نه ابتدایي تعلیم مې خپل سنګو سکول نه پرایمري نه کړی دی او های سکول ته بیا شیخانو ته بتلو او چې کوم دا سبق دورو نو هغه خو زموږ د شاعرۍ ابتدا وه او چې کله بیا د 18 کالو عمر ته ورسېدو نو بیا زه د سکول د زمانې نه کلاړي وم سپورټ سره مې تعلق و والیبال باسکټبال هاکي اتلیټکس نو زه بل چا سره رسالپور کې انجینر سنټر ته لاړم د سپورټس لپاره چې چا سره تللی وم هغه آرمي والا وانخیستو زه یې واخیستم مال زه فوجي نوکري نه کوم وایي موږ سره صرف دا سیزن وچلوه بیا ککې وکنه نو هغه کوم نه کوم کې هلته هم پنشن پوره شو او د فوجي عسکري خدمت سره شاعري کول اسان کار نه دی دا سر ته رسول ګران کار دی او ما خپل د پښتو ادب هم جاري ساتلی دی او ښه د کتاب مواد هم را سره شته دی ماشاءالله او اوسه پورې دا هلې ځلې مونږ عسکري خدمت هم کوو لکه څنګه ما په ابتدا کې ویلې د خپل ډیفنس فورسز که هغه هوایي وي که بحري وي که سمندري وي نو دا د هغې خدمت هم کوو او د هغې نه پس خپله شاعري هم کوو نو خپل کوشش ښه کوو د انسانیت ښېګړه څه کیدی شي د انسانیت ښېګړه خو عمده ده چې د انسان د ښېګړې سوچ وکړي چې انسان سره ښېګړه وکړي بس د انسانیت ښېګړه ده اول انسانیت دی بیا مسلمانیت دی نو ته به مسلمان نه له جوړېږي چې د انسان قدر وپېژنې او انسان سره ته واسطه دې پیدا شي نو هغې نه پس به ته مسلمانیت کې بیا خپله نوم پیدا کړې چې هغه ته ومنې چې واقعي اسلام او مسلمان یو امن پسند او ښایسته او پاسته خلک جلال بیار صاحب څه به راته ډالۍ کوي څه به درنه اورو یو غزل خو به درته ډالۍ کوم دا نوی غزل مې چې لیکلی دی د ډډه د سوخته نو دا به سره شعر کوم غزل دی چې ستا د خوږې مینې کیسې مې د زړه چرته وځي ستا د خوږې مینې کیسې مې د زړه چرته وځي ستا د خوږې مینې کیسې مې د زړه چرته وځي تا سره تېرې ورځې شپې مې د زړه چرته وځي واه بیا وایه مطلب بیا وایه ستا د خوږې مینې کیسې مې د زړه چرته وځي تا سره تېرې ورځې شپې مې د زړه چرته وځي واه ډېر ښکلی او هغه رازونه مې په زړه دننه پټ پراته دي هغه رازونه مې په زړه دننه پټ پراته دي تا پسې کړې شوګیرې مې د زړه چرته وځي واه 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 ډېر ښکلی بیا وایه شعر هغه رازونه مې په زړه دننه پټ پراته دي هغه رازونه مې په زړه دننه پټ پراته دي تا پسې کړې شوګیرې مې د زړه چرته وځي او زه سرګردانه لیونې
څه بې پروا ګرځېدم زه سرګردانه لیونې زه سرګردانه لیونې څه بې پروا ګرځېدم هغه ګریوان زرې زرې مې د زړه چرته وځي چرته وځي واه ډېر ښکلی حد دی زه سرګردانه لیونې څه بې پروا ګرځېدم هغه ګریوان زرې زرې مې د زړه چرته وځي د انتظار سختې ګړۍ وې چې به نه تېرېدې د انتظار سختې ګړۍ وې چې به نه تېرېدې هغه د عشق بلې لمبې مې د زړه چرته وځي واه واه ډېر ښه بیار صاحب ډېر ښه او څه دې د ژوند په نیمه لار کې بې اسرې پرېښودم څه دي څه دې د ژوند په نیمه لار کې بې اسرې پرېښودم تا چې وې کړې وعدې مې د زړه چرته وځي ډېر ښکلی ډېر ښکلی او ځان له دې پرېښودم د ژوند په ورکو سپکو لارو ځان له دې پرېښودم د ژوند په ورکو سپکو لارو هر وخت کوم دغه ګیلې مې د زړه چرته وځي واه ډېر ښه دی بیا وایه شعر ځان له دې پرېښودم د ژوند په ورکو سپکو لارو واه او هر وخت کوم دغه ګیلې مې د زړه چرته وځي او جلال که هر څومره زړه صبر کی خو نه صبرېږي جلال که هر څومره زړه صبر کړي خو نه صبرېږي استا خوږې لارې کوڅې مې د زړه چرته وځي واه جلال صاحب ډېر مزېدار دا یو زوړ غزل دی خو خوښ مې دی طرز کې لږ برابر دی نو زما هم خوښ دی غزل دی چې دا د چا خوږه کوڅه ده چې مې دلته قدم روشي دا د چا خوږه کوڅه ده چې مې دلته قدم روشي د خوږمن زړګي دمه ده چې مې دلته قدم روشي دا د چا خوږه کوڅه ده چې مې دلته قدم روشي د خوږمن زړګي دمه ده چې مې دلته قدم روشي او ستا د مینې په تهمت کې څومره ستغیث پورې اورم ستا د مینې په تهمت کې څومره ستغیث پورې اورم ستا د ښکلې مغفره ده چې مې دلته قدم روشي او اخر ولې مې دا پټې دا د راز خبرې چیړی اخر ولې مې دا پټې دا د راز خبرې چیړی دا د عشق لویه کیسه ده چې مې دلته قدم روشي او په ترخه ژبه دې ګلې څو خوږې خبرې زده که په ترخه ژبه دې ګلې څو خوږې خبرې زده که ستا غوسه مې دلاسه ده چې مې دلته قدم روشي او اخري شعر دی چې د جلال د ناپوهۍ نه خوږ اشنا مرور مشه د جلال د ناپوهۍ نه خوږ اشنا مرور مشه دا د مینې وسوسه ده چې مې دلته قدم روشي ډېر ښکلی ډېر ښه ډېر مزېدار یو کلام مې نه بله مو په وړه خوله غټې خبرې به دې څو پورې وي په وړه خوله غټې خبرې به دې څو پورې وي په وړه خوله غټې خبرې به دې څو پورې وي دا ستا خبرې زورورې به دې څو پورې وي واه حد دی ډېر ښکلی پښتون وروره عنوان دی که نه بیا وایي په وړه خوله غټې خبرې به دې څو پورې وي ډېر ښه او دغه خبرې زورورې به دې څو پورې وي ډېر ښه او زما مینه زه دې پیژنم هره ادا زما مینه زه دې پیژنم هره ادا دا اداګانې بختورې به دې څو پورې وي واه ډېر ښه دی او ورپسې شعر دی چې ای سر ببر سری ګریوان جانانه تا ته وایم ای سر ببر سری ګریوانه جانانه تا ته وایم ای سر ببر سری ګریوان جانانه تا ته وایم په خپله خوله د بل سندرې به دې څو پورې وي واه جی واه ډېر ښه دی حد دی جی ای سر ببر سری ګریوان جانانه تا ته وایم په خپله خوله د بل سندرې به دې څو پورې وي او ای بې دلیله پې ورګډ زما پښتون آشنا ای بې دلیله پې ورګډ زما پښتون آشنا د هواګیر ژوندون وزرې به دې څو پورې وي واه جی ډېر ښه دی او چې د ټول عمر خوارۍ باندې هوارې نه کې هوارې نه کې سمر صاحب چې د ټول عمر خوارۍ باندې هوارې نه کې د بې وسۍ کندې کپرې به دې څو پورې وي واه جی واه حد دی جی بیا وایه دا شعر ډېر ښه دی چې د ټول عمر خوارۍ باندې هوارې نه کې د بې وسۍ کندې کپرې به دې څو پورې وي او ګرانه په ورانې پسې مزه راشه سمې ته شه ګرانه په ورانې پسې مزه راشه سمې ته شه دا په غیرت ماتې کپرې به دې څو پورې وي واه ډېر ښه دی بیا وایه ګرانه په ورانې پسې مزه
راشه سمې تشه دا په غیرت ماتې کپرې به د څو پورې وي ډېر ښه دی او زما جلال یو څو خبرې ورته پټې کوم زما جلال یو څو خبرې ورته پټې کوم پښتونه وروره دا سنګرې به د څو پورې وي حاجي ډېر ښه بیا وایه جي زما جلال یو څو خبرې ورته پټې کوم ترکستان صاحب زما جلال یو څو خبرې ورته پټې کوم پښتونه وروره دا سنګرې به د څو پورې غزل دی چې خدایه ستا ورکړه ده خو ما هم ښه وینې خدایه ستا ورکړه ده خو ما هم ښه وینې ما خو ښه وینې خدای هم ښه وینې بیا وایه جي بیا وایه دا لږ ګل او بلبل او په ښه او بد او په تور او سپین کې یو ګیله ده که نه چې خدایه ستا ورکړه ده خو ما هم ښه وینې او ما خو ښه وینې خدای هم ښه ویني بالکل او زما بې صبره دا ساده زړه چې دی زما بې صبره دا ساده زړه چې دی ښه خبرې خدای دا هم ښه ویني ډېر ښه دی ډېر ښه دی او مړ پې رغېږم خو چې نه راکوي خو چې نه راکوي د یار د سرو شونډو دا جام ښه ویني ډېر ښه دی ډېر ښکلی او طاقت مې نه رسي ستا ښکلي دی خو طاقت مې نه رسي ستا ښکلي دی خو د یو مین ژوندون خو بیا هم ښه ویني ډېر ښه دی ډېر ښکلی شعر دی چې نن چې زړه نه چوي ویمه کله به چوي ویمه کله به چوي زما د عشق دغه مقام ښه ویني او اخري شعر دی چې ستا د ښایست کوڅه او زه لیونی ستا د ښایست کوڅه او زه لیونی ولاړ جلال دی لاس پنام ښه ویني واه جلال صاحب ډېر ښکلي ډېر مزېدار آخري پیغام به څه ورکول غواړي آخري پیغام به همدغه ګیلړه کې ګرځومه چې زه دا شعر و شاعري اورم ډېر تکړه ښایسته خلک شته پکې او همدې کې هم لږ فرق دی لږ فرق دا دی چې څه ډېره داسې کچه شاعري کوي او څه ډېر داسې د پښتو د ادب د لاندې شاعري کوي ټیک ده نو اوس دا الله ښه پوهېږي ځکه چې تکلیفات هم ډېر دي په وخت نو زه خدای یم د پښتنو او شاعرانو ته زما دا ریکویسټ دی چې د خپلې پښتو د خپلو روایاتو قدر وکړئ د کم سړي چې روایت ختم شو اکوم په خپله ختمیږي د کم قوم چې روایت ختم شو پښتو ختم په خپله ورکېږي د هغه نه ژبه ورکه شي ټیک ده چې ژبه ورکه شي هغه مسافر شي وی پښتونه خو ژبه ورکه شي روایت یې ورک شي پښتو یې ورکه شي نو هغه د قوم هم غدار دی د الله هم غدار دی د قوم هم غدار دی او د خپل پښتو هم غدار دی نو خپل پښتو سره غداري کول نه دي پکار خپل روایت که هر څومره سړی برټش شي اوچت شي دغه شي خو به ډېر ملامته طور باندې به خپل واپس هغه ځای له راځي نو دې نه ښایي چې د اول نه سوچ وکړي چې د پښتو ادب خپله پښتو خپل روایات د دې پاسداري وکړي او خپلو پښتو له وده ورکړي او په خپله پښتو فخر وکړي جلال بیار صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه الله آباد لره انګازي ټي وي او هغه د خدای تل تر تله کامیاب لري چې تاسو مونږ یاد کو خپلو دوستانو سره مخاطب کو خپلو کتونکو سره مخاطب کو او الله دې تاسو هم ډېره کامیابي درکړي او زمونږ دا روان چې څونه شاعران دي الله دې دې هم توفیق د نیکۍ ورکړي او د خپل چارپیچل او د خپل معاشره چې جوړه کړي خپل چارپیچل خیال وساتي ملګرو دا د نن پروګرام ادبي سیری چې د ډېر محترم د سنګو سربند سیمې د تکړه شاعر جلال بیار خلیل صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و ان شاء الله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي سیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو کولی شئ چې انګازي ټي وي په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ خپل کوربه ثمر افریدي له ورکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان